دا دی سورة الکهف پنځلسمه سپاره ده سورة الکهف دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول سنا صفت ثابت دی اللہ لرام الذي هغه الله انزل چرانا دل کړی دی علی عبده په خپل بنده باندې الکتاب کتاب ولم یجعل او نه دی ګرځولی له په دې کتاب کې عوجا څه کوږوالی قیما سیده کوونکی دی او سیده دی لینذر د دې دپاره چې ویری بأسا د عذاب شدیدا سخنا من لدنه د طرف د الله نه ويبشر او زیر ورکی المؤمنین مؤمنان الله الذین اغا کسان یعملون چاغی کئی الصالحات نیک اعمال انا چی بشکا لهم یبردوی د پارا اجرن ثواب حسنا خستا ما کسینا وقت رین کی بئی فیه پدے کے ابدن ہمیشہ ہمیشہ وینذر او ویری الذین اغا خلق قالو چاغی ویلی دی اتخذانی ولد الله والله تعالی ولدن ځان لدوی ما لهم نشتر دوی د پارا به پدې باندې من علم سائلم یعنی اسمانی پوهم د الله طرفنا ولا لآبائهم او نشتر د سائلم دلیل پلارانو ته کبرت ډیر غټه خبره ده کلمه کبرت ډیر لوی ده کلمه خبره تخرجو چراوزی من افواههم د دې دخلونا ان یقولون دین وای الا مگر کذبا درو فلعلک نکیدی شی باخعون چتا هلاک کے نفس کزان علی آثارهم دری پیغام کے ان لم یؤمنو چې دی ایمان نه راوړي بهذا الحدیث پدې حدیث پدې خبر باندې اسپن ځان هلاک کې د وجه د غمنا ان بشک مونږه جعلنا مونږ ذول دی ما هغس علی الارض چې پر ازمکه باندې دی زینتن خائص لها د دې دپاره لنبلوهم د دې دپاره چې موږ امتحان والو د دوی نه ایهم چې کم یو په دې کې احسنو ښایسته دی عملا د عمل په لحاظ سره و انا بېشکه موږ لجاعلونه ګرځونکي یو ما هغه څه علیها چې په دې ځمکه باندې دي صعیدن یو بیابان جرذن شاړ ام حسبته ولې ستا دا خیال دی انا چې ګنې اصحاب الکهف دا غار والا والرقیم او دا لیکوالان کانو دی من آیاتنا زمونږ د آیتونو نه عجبا ناشنا اذ کله چې اوا پناه واخیسته الفتیتو د هلکانو الی الکهف غار ته فقالو نوی وی ربنا یا الله آتنا راکه راله من لدنک ستا د طرفنه رحمتا رحمت وهیئ او تیار که لنا موږ لا من امرنا زموږ په دې کار کې رشدا اسانی فضربنا نو موږ ووهو علی آذانهم د دوی په غوږونو باندې فی الکهف په دې غار کې سنین کلونه عددا د شمېر یعنې غوږونه مو له وټپل او دم کړه ثم بیا بعثناهم راوم پاموسول لنعلمه د دې دپاره چې موږ ښکاره کړو ای الحزبین چې کومه یوه ډله په دې دواړو کې یو د قیامت منونکي دي او یو نه منونکي دي ای الحزبین چې کومه ډله په دواړو کې احصوا ډېر شمارونکي ده لما هغه ټیم لره لبثو چې دی وخت تیر کړی امدن هغه ټیم نحنو مونږه نقصو بیانو علیک تا ته نبأهم قصه د دوی بالحق ټیک ټیک انهم دوی فتیتون دا هلکانو آمنو چې ایمان یې راوړو بربهم په خپل رب باندې وزدناهم مونږ زیات کړو دوی لا هدن هدایت وربطنا مونږ مهر ولګو علی قلوبهم د دوی په زړونو اذ کله چې قامو ودرېدل دوی فقالو وی ربنا زمونږ رب رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی لن ندعو منګه دعا نه غواړو منګه نه رابلو من دونه د الله نه علاوه الها خدایان لقد قلنا منګه به ویلي اذن په دغه وخت کې شتتن ګډې وړې خبرې که پرت قدم د خولې نه ووته هؤلاء دا قومنا زمونږ قوم دی اتخذو دی نیولي دي
من دونه د الله نه لوا الهتن خدایان لولا یاتونا ولدی نه راوړي علیهم په دوی باندې بسلطان دلیل بین ښکارا فمن اظلمو څوک به غټ ظالمي ممن د هغې چانه افترا چې جوړ کي علی الله په الله باندې کذبا دروغ واذ او کله چې اعتزلتموهم تاسو پسنډه شوي د دوی نه واذ او کله چې اعتزلتم پسنډه شوي تاسو هم د دوی نه وما او د هغه چا نه یعبدون چې دی عبادت کوي الا الله سوا د الله نه فآووا نو دوی پناه واخیسته الی الکهف غار ته فآووا نو دوی پناه واخیسته الی الکهف غار ته ینشر فآووا نو راځئ پناه واخلئ الی الکهف دې غار ته ینشر کلاو بکی لکم تاسو ته ربکم ستاسو رب من رحمته رحمت خپل ویهیئ او تیار بکی لکم ستاسو دپاره من امرکم په دې په کار کې مرفقا اسانی واذ او کله چې یو بل ته وی واذ او کله چې اعتزلتم تاسو پسنډه شوي هم د دې کلیوالو نه وما او د هغې چا نه یعبدون چې دی عبادت کوي الا الله د الله نه علاوه فآووا نو راځئ پناه والی الی الکهف دې غار ته ینشر پناه کلاو بکی لکم تاسو ته ربکم تاسو رب من رحمته رحمت خپل ویهیئ او تیار بکی لکم ستاسو دپاره من امرکم په کار ستاسو کې مرفقا اسانی وترا یینې به ته الشمس انور اذا کله چې طلعت وترا ته به یینې الشمس د انور اذا کله چې طلعت راخیږي تظاهرو وترا یینې لیده به ته الشمس د انور اذا کله چې طلعت راختو به تظاهرو تاویدو بان کهفهم د دې د غار نه ذات الیمین ښي طرف ته واذا غربت کله به چې پرېوتو تقریدهم نو دا به تاویدو به شداد الشمال کین طرف ته وهم او دوی فی فجوة په یو تنګهۍ کې منه د دې نه ذلک دا من آیات الله د الله د نښونه دی من کم سړی چې یهدي الله ورته هدایت وکړي په هو نو دا المهتد هدایت مندونکی دی ومن کم سړی چې یضلل الله بېلارې کي فلن تجد ته بیا نه مونې له د هغه دپاره ولیا څوک کارساز مرشدا او څوک لارښوونکی وتحسبهم تا به ګمان کو په دې باندې ایقاظا چې دا ګنیخ دي وهم او دوی به رقود دو ونقلبهم موږ باړیل رړیل دوی لره ذات الیمین ښی طرف ته او دا د شمال کیڼ طرف ته وکلبهم او د دې سپی چې و باسطون دا غځونکي و ذراعی خپل وزرو لره بالوسید په درشل باندې لو اطلعتا که ته ورښکاره شوی وې علیهم دوی ته لولیته ته به ترې راتښتېدلی وې منهم ته به راتاو شوی منهم د دوی نه پیرارن په تېښته ولملئته ته به ډک شوی منهم د دوی نه په روبن په روب کې وکذلک دغه شان بعثناهم دا مو راپاڅول لیتساءلو د دې لپاره چې د یو بل نه تپوس وکړي چې تپوسونه وکړي بینهم په خپل منځ کې د یو بل نه نو قال قایلون یو تن پکې وې منهم د دوی نه چې کم لبستم څونه وخت به م تېر کړی قالوا نور ورته وویل لبسنا وخت به م تېر کړی یوما یوه ورځ او بعد یوم یا د ورځې څه حصه قالوا نور ورته وویل ربکم ستاسو رب اعلم پوه دی بما په هغه وخت باندې لبستم چې تاسو کوم وخت تېر کړی فبعثوا خزی ولیږئ احدکم یو تن ستاسو نه بورقکم په روپو هذه دې سره الی المدینة دې ښار ته فلینظر هغه دې وګوري ایها چې کم یو ازکا پاک دی طعامن په خوراک کې فلیاتکم نو را دې وړي تاسو ته برزقین خوراک منه د خپل طرف نه د هغه د طرف نه ولیتولطف او په خبرو کې دې نرمي کوي د چا سره دې چیړ نه کوي ولا یشعرن خو خبر دې نشي بکم په تاسو احدن خبر دې نه کي دا سړی بکم په تاسو احدن هېڅوک انهم دا خلق ان یظهروا کدی خبر شو علیکم پتاسو یرجموکم په کاڼو به مولی مړه بم کی او یعیدوکم یا به واپس کی په ملت خپل دین ته ولن تفلحوا کامیاب بنشئ تاسو اذن په دغه وخت کې ابدا چرتم وکذلک دغه شان اعصرنا منګه خبر کړه علیهم په دې لیعلمو چې پته ولګي چې ان وعد الله چې وعده د الله حق ناقدا وان الساعه او قیامت لا ریب نشته شک په دې کې اذ کله چې یتنازعون دی بحث کو بینهم په خپل منځ کې امرهم په دې کار کې فقالو نو چا وی ابنو جوړ کې علیهم په دې مزارون د دې باندې بنیان یو آبادي ربهم د دې رب اعلم پوه دی بهم په دې قالوا الذين كسانوا غلبوا چې غالب ولا امرهم په فیصله کې لنتخذن من غبوني عليهم په دې باندې مسجدن جوړ بکو په دې باندې جماعت سيقولون ويل به ثلاثه دريو رابهم سلورم پکې کلبهم سپیو
ویقولون چا به ویل خمسة پنځه سادسهم کلبهم شپږم ورسره سپی و رجمن دا اوشتل به بالغیب په شیشه یعنی په یادو خبرې به یې کولې یقولون چا به ویل سبعة اووه کسان وثامنهم کلبهم اتم ورسره سپی و قلت ورته ووایه ربي اعلم زما رب ته پته ده بعدتهم د شمار د دوی ما یعلمهم نه پوهېږي په دې باندې الا قلیل مګر لږ غوندې خلک فلا تمارې شک مه کوه فیهم په دې کې الا مګر میراءن شک ظاهرا ښکاره لا تستفتي او تپوس مه کوه فیهم د دوی په باره کې منهم د دوی نه احدن د هېچا نه